السلام علیکم ملګرو. آیا واقعي د مفتی عبدالواحد قریشي صاحب د گرفتاری آرډر جاری شوی دی؟ د مفتی عبدالواحد قریشي صاحب پریس کانفرنس او الیمین ګندپور ته وارننګ. ملګرو اخر مسله څه ده؟ نو مسله داسې ده چې دا د جمعیت علماء اسلام د دغه ضلع چې کوم عهدیدار دی او د تحصیل کفیل دی احمد نظامی صاحب، د هغه خلاف اف آی آر کټ شوی دی او مفتی عبدالواحد قریشي صاحب وایي چې موږ په دې فخر کوو، موږ شکر ادا کوو چې په دې اف آی آر کې نه دا شته چې د کرپشن کړی دی، نه پکې دا شته چې زنای کړی ده، نه پکې دا شته چې شراب یې خرڅ کړي، نه پکې دا شته چې کوم غیر قانوني کار یې کړی دی، بلکې په دې اف آی آر کې هغوی دا لیکلي دي چې د اشتهار پوسټر یې شلولی دی. یعنی په دغه علاقه کې به کوم پوسټر لګېدلی و د الیمین ګندپور یا د حکومت یا د پی ټی آی، هغه به چا شلولی و، هغې په ده راتپلی دی او په ده باندې اف آی آر کټ شوی دی د خیبر پښتونخوا د حکومت د طرفه. مفتی عبدالواحد قریشي صاحب میدان ته راغی، پریس کانفرنس یې وکړو، جواب یې ورکړو. وایي ای د فام 47 پیداوار وزیر اعلی، که ته په حقیقت کې سیاسي حلالي او د فام 47 پیداوار نه نو د خپلو مشرانو دغه چا چې دلته کینولی او د چا ایجنټ د هغوی سره لږ د جرأت مظاهره وکړه، غیرت وکړه، راشه میدان ته راشه. وایي تا تېرو ورځو کې هم د قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب خلاف خبرې کړې وي او په هغه دې الزام لګولی او د لالچ، د ریټ او د کرپشن. وایي ستا والد محترم خو وفات شوی دی، ورنه ما به تا ته ستا د خاندان ټول قصه اورولې وي او ستا د والد چې هغوی کومې کارنامې کړي دي. وایي که تا کې غیرت جرأت خو په دې صوبه باندې ستا حکومت دی، ته راشه مولانا فضل الرحمن صاحب که کرپشن کړی نو ته ثابت که که نه رې. او بل طرف ته دا وی چې مولانا صاحب اسلام دپاره څه کړي دي، نو په دې صوبه باندې چې د جمعیت علماء اسلام حکومت او مفتی محمود رحمت الله علیه 9 میاشتې حکومت کړی، نو په خیبر پښتونخوا کې په شرابو باندې پابندي وه. وفاقي وزیر بم چې صوبې ته راته را داخلېدو نو په هغه کې هم دا جرأت نه و چې ځان سره شراب راوړي وي. او که په تا کې لږ غیرت او لږ ایمان یې ته تکړه شه نرشه په شرابو پابندي ولګوه، ته د اسلام دپاره څه وکړه. سپریم کورټ ته چې مولانا صاحب تللی د ختم نبوت مسلې حل کړه، دا د اسلام دپاره څه نه و، دا د سود معاملې حل کړه 2028 پورې د سود خاتمه، دا ولې اسلام نه دی. بل د مدارسو رجسټریشن یې بحال کو، دا ولې اسلام نه دی، دا اسلام ته ویسته. او مفتی عبدالواحد قریشي صاحب وایي ګندپور د فام 47 پیداواره که ته نه رې نو ته دغه شان د اسلامي کوم قانون نافذ کا. تا ته خو دا پته نه لګېږي چې د سحر مونځ د کوم وخت نه شروع کېږي او قضا کېږي په کوم ټیم، نو تا له شرم او حیا نه درځي چې ته د اسلام نوم مخلي او بیا مولانا صاحب باندې الزامات لګې. موږ مفتی عبدالواحد قریشي صاحب غیرت جرأت ته سلام پیش کوو او د ده سره الحمدلله د جمعیت علماء اسلام سره موږ کلک په کلکه ولاړ یو. انشاءالله ګنداپور خو څه کې چې دا چې چا کېنولی او د دغه مشران هم که راشي که نه انشاءالله نو راته ښکاري چې دا د حکومت نه به لاس وینځي. د جمعیت علماء اسلام د ختمولو دپاره داسې هتکنډې استعمالول او هغوی د یرولو دپاره داسې هتکنډې استعمالو. مفتی عبدالواحد قریشي صاحب وایي چې دا ستاسو آبا او اجداد هم استعمال کړي دي او تاسو هم کوشش وکړئ استعمال یې کوئ، خو په دې کې به لکه څنګه چې ستاسو فرنګیان هغه مشران په دې کې ناکامه شوي نو تاسو د هغوی نسل او د هغوی اولاد هم په دې کې ناکامه یې.